ابن مبارک رضی الله تعالی حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه دا ډیر لوی بزرګ تیر شوی دی او دا ډیر لوی ولی تیر شوی دی دا ډیر لوی محدث تیر شوی دی په زرګونو احادیث د ته په یاد باندې یادو په زرګونو طالبان به د په درس کې ناستو او داسې بلګیاو چې د به حدیث وي نو دغه ځای به یو مکبر ناستو او هغه به حدیث په تیزه باندې وي هغه به واورېده هغه کې به یو ناست هغه په تیزه وي په دې طریقه باندې به حدیث لیدل چې د طالبانو ته به دا اواز نه رسېده په دې طریقه دا دومره لوی بزرګ تر شوی دی عبدالله ابن مبارک د نوم عبدالله دی د پلار نوم مبارک دی دا مبارک چې دی محدث نو دا یو عام سړی و خو یو نیک سړی و یو دیندار سړی و او دی د یو بادشاه دغه د یو لوی سړي د یو لوی وډیره د یو ډیر مالدار ترین سړي دی خادم و غلام و او دته یې کار حواله کړی و ورته یې وي ستا کار به دی چې زما د دې باغ څوکیداري به کوې د ده به خیال ساتې د ده به خصمانه کې نو ده ورته یې ښه جي هغه به کله کله ته او د ده خبر به یې اخیسته او باغ ته به یې کتل ده به د باغ خصمانه کوله هغې باغ ته اوبه کول د هغې خدمت کول د هغې هغه حفاظت او ساتنه کول دا به یې کول یو څه ډېر وخت چې تېر شو دغه مالک ورغی باغ ته په اسمان سور دی ښه سرسار کې دی درته وایي مبارکه انا ورته یې جي وی باغ خو میوه نیولې ده او پخه شوې پکې هم ده وی او جي پخه شوې پکې هم ده وی ماله خو یو سیب یو مڼه راکړه چې خوند یې واخلو هغه ورته یې ښه جي هغه وله مڼه راوشو کوله دلې راړه چې دلې راړه او ده داسې چک ترې نه وو ورته یې یاره دا خو داسې تروه ده دا لرکه بله راړه هغه ورته یې ښه جي لړ د بلې ونې نه یې راړه وی هو جي دا واخله چې هغې نه یې چک وو یاره دا خو هم تروه ده چې ته خوږه غوندې ته یاره عجیبه سړی د یوې ونې نه دې هم میوه راړه تروه وه د بلې نه دې راړه هغه هم تروه وه نو په دې باغ کې خو تا د کال نه وخت تېر کړ ته پکې خوږه ونه نه پېژنې خوږ بوټی نه پېژنې زمیندار ته پته یې که نه وایي یاره دې بوټي دا میوه ډېره مزېداره ده هغه که د مرچکي یو هم هغه که د ټماټر یو هم پوهېږي پې زمیندار مالک دی نو ورته وایي ته په دې باغ کې ټول عمر تېرې نو ته په دې نه پوهېږې چې د کوم بوټي میوه خوږه ده چې ته ما د یو راړې هغه تروئ بله راړې هغه تروئ مبارک صاحب ورته وایي وایي صاحبه زه تا د باغ په خدمت باندې مقرر کړی یم زه تا د باغ په خصمانه باندې مقرر کړی یم د دې باغ په څوکیدارۍ او حفاظت دې مقرر کړی یم زه تا په دې نیم مقرر کړی چې ته دې نه خوراک کوه ما میوه سکلې نه ده نو زه څه خبر یم چې کومه تروه ده او کومه خوږه ده په دې ټول کال کې تا نه ده سکلې وایي په دې ټول کال کې قسم دی که په دې ژبه مې ایښي تا ویلي نه چې خوره دی ما سکلې نه ده او چې ما سکلې نه نو ما ته د خوږې او د ترخې څه پته لګي هغه ورته یې ښه هغه ورته یې راپاسه بس راځه ما سره ځان سره یې بوته او خپله لور ورته په نکاح باندې ورکړه او ورته ویې ما له داسې سړی پکار داسې امین داسې مخلص داسې د اخلاص والا بنده پکار و هغې ورته په نکاح باندې ورکړه یو ډېره ښایسته بیبي وه او ډېر د لوی سړي لور وه چې ده ته یې په نکاح کړه د هغې نه وروسته الله رب العزت د هغې نه عبدالله صاحب پیدا کړه عبدالله ابن مبارک رحمت الله تعالی علیه چې د زرګونو حدیثو حافظ و او په زرګونو نه چې په لکونو باندې د هغه طالبان تېر شوي دي دا موږ ته چې حدیث راځي دا هغوی په سلسلې سره رسېدلي دي نو چې کله اخلاص په عمل کې راشي په هغې باندې نتیجه هم ډېره زیاته ښکلې وي یو بزرګ دی